جشفاک ته اوس خبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم. موږ پر امن احتجاج وکړي دا یو وار نه دی دوه درې واره دي. دا زموږ نېشنل هایوې د آبادي په مابین کې تر شوی دی. د آبادي په مابین کې د کوم ګاډیانې راوتې موږ به دا به نه وړې. مایده سم کې د سټامپ پروت دی. په قاعده درې کسان د الچپل له طرفه دي، درې کسان د دوینې له طرفه دي. پر دې باندې چې وایي ګواب تک تک څو کورونه ګواب ته بعد دا باندې نه شي وړای. نو میاز کې ترس واله دې بعد په زور دا کوم رابار کې په زور روان په آبادي کې فایرینګ وکړي. سټیټ فایرینګ یې وکړي. خاص کر ډي سپي نایت اډر ورکړي چې پر وی چلوه او ډي سپي نایت دا خبره وکړي چې زما یو وار نه دوه واره بل وار ټرانسفر شوی دی. په نیمه ګټه کې ما خپل کیس کړی دی چې زه سپي په سرو دروم. دا د ډي سپي نایت د خولې خبره ده، ول چې دا د پرزیدنت د خولې خبره ده. یو بل ګل نه مې دی د ټیپا ګل ول چې سپي په سرو دروم هم زه په دروم پر مال لوړ خوا د غټ خلکو لاسونه پراته دي. زه به دا کوم خامخا وړم. دوی دا ټکان مخامخ وکړه. دا ګولیانې دوی جوړولې دا زموږ څوک خامخا چا راټول کړي. دوی ګډې ټیپ ټول کړي. خلک یې په تکلیف کړه. دا څنګه عنایت ډي سپي دی، دا څنګه د ټیپ پیسې دین دی، دا څنګه د ټیپ ګل دی چې هغه په زور دم کوي. سریعام نارې وي چې ما هېڅوک نه ټرانسفر کوی چې زه دا کېږم. زه به زور ښکاره کوم، د خانوزۍ ولس به تر پښو د ګاډیان لاندې کوم. زه به دا کورونه ښکاره کوم. پر ما د غټ خلکو لاسونه پراته دي. د پولیس سرکار دا خواست دی، د بالا حکام دا خواست دی، له ادارو دا خواست دی چې دا لوړ خلک څوک دي چې دوی ظلم کوي. دلته د خلکو په سرو ګاډۍ تړي، د خلکو فایرینګونه کوي، د آبادي په مابین کې د شیلینګ کوي او د خلکو ملکیت نه مني. موږ پر امن احتجاج کړی، له چا څخه چا ډنډه هم نه لګي. ویډیو ویسته کړي وګورئ. دوی بانسونه راواخیستل. موږ مشران چې کوم مجلس لګیا وو هغو ته یې کش کړل. هغه یې په ډنډو ووالل، مخامخ فایرینګونه یې وکړل. ګاډیان یې بیا وګاډۍ کې واچوي. ملکوبا چې د ګرد خانوزۍ د ګرد ابراهیمزي مشر دی، د خلکو په شناخت کارډو په لوکل د دسخط دی، هغه یې وګاډۍ ته واچوي. ملک نقیب چې هغه د سرپلان د طرفه سالي صوب د مابین کې وو، کې وارف راځي هغه نقیب وي. نقیب یې ووالئ، هغه راغلی په مابین چې موږ په زور کار نه کړو. دا د مشورې د صلاح کار دی. زه له سرپلان سره رابطه کوم. سرپلان بیا له لوړو خلکو سره کوي. ورور الجبل دی په مخه خط دی، لوړ خلک دی، لوړ خلک دي. سرکار د لوړو خلکو خیال وساتي چې لوړ خلک څوک دي. واسم منیر صاحب دی، تر هغه لاندې ډي جي مای دی، ډي جي اسای دی، یو بل څوک دی، بشیر پوسټ څوک دی. هغه د پرسکرین راولي. د هغه پیسې دي نه زه د الوکي له هغه ډي سپي نایت زه د الوکي دا لوړ څوک دي ستونه زورور دی چې په آبادۍ کې پر خلکو ټکان کوي، شیلینګ کوي. زه د خلکو پر سرو تروم، برټ زور یې راوړم. دا د خانوزۍ غر دی، د خانوزۍ معدنیات دي، د خانوزۍ وسایل دي. موږ دلته د هېچا حالات نه منو، د چا ملکیت نه منو، د چا قبضه نه منو. د چا کړی دی د هغه د قانون د اصول په لارې پر کمبله چې کوم د ریالټي اصول درېمانان مو ورکړي، درې کسان چې هغو کم خلاص سره وکړه. موږ سټامپ کې پر پروت دی. په سټامپ کې دا ښایسته موږ به په دا ویډیو کې جاري کړو چې یوه هفته کې بعد دې پرم نشي وړلی. بیا مې اسباب خو د موږ په زور رالوړ کړي. موږ له بالا مقام دا درخواست دی چې دا د معاملې پر سر وخېږي. موږ خانوزۍ پر امن علاقه ده. دا د ټیپ په زور، د سرکار په زور، د هېڅ په زور نه را خرابوي. پر موږ په آبادي په مابین کې پر خلکو دا فایرینګونه نه کوي. موږ له بالا د خلکو دا درخواست کوو که د یونین په شکل دی، که د ولس د خانوزۍ په شکل دی، که د ځوانانو د کوچنیانو په شکل دی، پر موږ د ظلمونه نه کوي، زیاتوب نه کوي. مخکې ډېر پر راسوي دي، فورشنولونه پر راسوي دي، اف آی آرونه پر راسوي دي. بالا زورور سړی څوک دی؟ سرکار د هغه معلومات وکړي، د دې روکتام ده وکړي. دا زموږ پر امن علاقه ده، د پر امن غر ده، د یونین ته په حواله کړي چې وروره د غر خلاص شي، د علاقه آباد شي، د ملک پاکستان آباد شي، د بلوچستان آباد شي. دا پر امن دغه حال دی. په بلوچستان کې اور لګېدلی دي. نن یې زموږ خپل سرکار پر موږ دغه حال دی. موږ د سرکار لپاره زاړو، تر نیله روان یو چې زما لیویز ما راویستل شوي دي د زیارت څخه. زما د هغې وړه خلک لوکل خلک دي، د هغه وسایل د هغه ویستل شوي دي. ور په درنو کې ناست یو، د هغه لپاره زاړو، د سرکار لپاره، د عوام لپاره. نن هغه سرکار پر خپل عوام باندې شیلینګ کوي. د هغه معدنیات دي، د هغه وسایل دي، د لوړې خوا خلک دي، لوړې خوا زورونه کوي. د دغه د سرکار غم لوړې خوا څوک دي چې موږ دغه عذاب نه زده کړی دی. والسلام.